اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ کوم مشت دی هغه د الف له دی نقطې نه مو بسم الله کړې وه دا مو سره الف شولو تاسې طریقې کور ته بیا لږ پام وکړئ څه د الف له کوم طریقې کور دی هغه په کور دی غوټ مارکر کې مو منشن کو هغه داسې لیکلی شي چې د الف له کوم طریقې کور دی دغه ځینه په کور دی دا مو سره سنګل وي او د منځ کومه انسا دی دا په کور دی مو سره ډبل راشي ده ویلې پاس کوم مارکر څه کله ولګېږي هغه مو سره ډبل لګېږي وایي لاندې سر ته کله راغللو ده لاندې سر کې په کور دی مارکر سنګل ولګېږي پاس په کور دی سنګل ولګېږي منځ کې کوم حصه دی په کور دی ډبل ولګېږي مثلا وړه مارکر صفا مو ته کوه ده د پاس حصه په کور دی مو څه ولګېږي ده ده دغه ځای کې مو څه سنګل شو دغه ځای کې دا مو څه چې شولو ډبل ده د مو سره الف شولو په کور دی پاس حصه څه کومه دی هغه کې د مارکر دا شی ولګېږي څوکه دې ولګېږي خو ډبل حصه په کور دی دا شی نه لګېږي و منځ کې په کور دی ډبل ولګېږي اخري ته په کور دی بیا سنګل شي